أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. درود شریف اللهم صل كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد. سورة الأحقاف مکی سورت تے تلاوت اعتبار سراش پک سروختم سورت، نزول اعتبار سراش پک شپیتم سورت. سورة الجاسیہ نرست نازل شوه. ربط د دې صورت مخکی صورت سرا هر کله چې مخکی صورت اختتام په توحید سره وشو او په زم د اهل شرک سره د دې صورت ابتدا کوي په توحید سره او بیا توبیخ ذکر کوي اهل کفر ته د بندګانو نه. دوی مخ کی صورت کی ذکر دا قرآن و توحید دی صورت ابتدا کی هم ذکر دا قرآن و دا توحید تے. دوی مخ کی صورت کی بیان دا معاد و مفصلا او بیان دا توحید و مجمل. دی صورت کی عکس دا دے بیان دا توحید دے مفصلا او بیان د معاد مجملا. دعوت صورت رد شرک فی التصرف. موضوع صورت الامحال بعد الدعوت الالہیہ داخل فی سنت اللہ تعالی. د دعوت الہیہ نرست خلق ته مهلت ورکول لپاره د سوچ دا داخل دی د خدای په عادت کی. خلاصه د صورت دی صورت کی جواب دے د یو لسم شبهه دا زمونږ د معبودانو په بلنه کې ډېر خیر او برکت دی. مصیبتونه پیدا فکیږي او بنده ته نجات حاصلېږي. جواب باتی شاید کیوشی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دوني قربانا آلهة. تاسو آئے داغوی په بلنه کې خیر دے نو هغوی عادیانو چې د غیر د خدای نه مددګاران نیولیو هغوی ته به مدد کړی وی په وخت د عذاب کې. بسم الله المتجلی بکمالاتی فی کتابی یا بسم الله الذی لا یذل من والا ولا یعز من عادا. نزلی لکی چا سره چې دوستیو کی او نه عزت من کئی چا سره چې دشمنیو کی. الرحمن الذي سبقت رحمته غضبه چې رحمت د غضب نه زیات دی. الرحیم بجاری مشتملا على ما لا يتناهى من الفوائد. چې قرآن کریم مشتمل ګرځولې پاغي فواید او چې داغه انتها نشتا. حامیم الله خپویږي په معنا د دې یا ہا کی اشارت دے حبل اللہ، میم کی اشارت دے متین. قرآن کریم دا اللہ مضبوط رسائدہ. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم.
نازل دل د کتاب د طرفا د هغه الله دی چې العزیز غلبه والا دی په ملکه الحکیم د حکمتونو والا دی په صنعه ما خلقنا السماوات والارض داول دلیل عقلی دی موږ نه دی پیدا کړی اسمانونه والارض ازمکه وما وسبینهما چې د اسمانونو ازمکو په منځ کې دي الا بالحق الا خلقنا متلبسا بالحق مگر مونږه پیدا کړی په داسې حال کې چې مشتمل دي په حق سره واجل مسمى او پنيټه مقرر سره والذین کسان کفروا چې کفر کړي اما دا غسنا انذرو چې ويرول کیږي وير ور کول کیږي پاغي موردون مخګر زون کی دي اما انذرو هغه سچ دوی ته په هغه وير ور کول کیږي چې هغه څه شی دی قران دی قران نمخ اړای قل ورته وایا رایتم خبر را کئ ما تدعون من دون الله هغه چې تاسو یې را بلای ما سوا د الله نه ارونی ما توخه ما ذا خلقو من الارض دوی څه پیدا کړی دی پزمکه کې دې زمکه کې څه شی پیدا کړ ام لهم شرکن فی السماوات آیا دوی د پارا حصہ د شرک شته پسمانونو کې ام لهم شرکن ام لهم مشارکتن فی السماوات معنا فی خلق السماوات لاسمانونو په تخلیق کې دوی خدای سره شرکت او حصہ شته کتا سوای چې آوشتا نو ایتونی راوړی ماتا بکتابن لکتاب من قبل اعظم مخکې د قرآن نا بل کتاب چاغي کې داسي او اثارت من علم یا سپاتی شنی حصہ د علم اثارت معنا بقیت من علم ان کنتم صادقین کچره ای تاسو رښتونی ومن ضل سوق ډېر بیلاره ممن داغ چانا یدعو من دون الله چرا بلی ما سوا د الله نا من هغه معبودان لا یستجیب له الی یوم القیامه چې مننه نه کوي د تر قیامت پورې تر قیامت پورې ورته आवाजونه کوي خود د مدد نشي کولای وهم او دا معبودان ان دعایم د بلنې د عابدان نا غافلون به خبر دي کانی دی کانو تاوازونه کوي هغه یوري وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً چکلا راجم کړي شي خلق کانو ویبادا بلون کی کانو ویبادا مدعوین یعنی دا معبودان لهم دی عابدانو د پارا اعداء دشمنان کانو ضمیر معبودانو تراجه لهم ضمیر عابدانو تراجه وکانو ویبادا معبودان به عبادتهم په عبادت د معبودانو کافرین انکار کوونکی وسول شکوه ذکر کوي و اذا تتلى عليهم آیاتنا چکل لوستل کیږي په دوی باندې آیاتنا زمون بینات واضحه قال الذين ويا كسان كفروا چې کفر کړي للحق حقتا لما جاء مرکل چراشی دوی تا ذا سحر مبین دا جادو د اخکارا دوی مشکوا ام یقولون بلکی دوی وای افتراو دا قران د ځان نه جوړ کړي قل ورته وایا ان افتریتو کچره ما د ځان نه جوړ کړي فلا تملکونا تاسو اختیار نه لرئ لیما تا من الله د الله د عذاب نه شایعت شي ځکه الله باندې څوک دروغ جوړ کینو د الله عذاب برازي د الله د عذاب نه هوتا سي ماته د هیڅ مالکان نه چې ما بچ کای
هو دا الله تعالی عالم پویږي بما پاس تفیدون فی چتاسو ورننه وځي پاغه کی تخودون فی من التکذیب کوم دروغ کی تاسو ورننه وځي کفا بی شهیدم بینی و بینکم کافی دی الله سره گواز ما استاسو مینس کی وهو الغفور دا الله بخون کې دی الرحیم و مهربان قل ورتو آیا ما کنتو نیم بدان ناشنا من الرسول د پیغمبرانونا وما دریزن پویگم ما یفلو بی ولا بکم چه ما سر بس کیگی او تاسو سر بس کیگی دنیا کی ستاسو بس حالی او زما پده نیم پوی حسن بصری وی ما یفعل بی ولا بکم نه دنیا نه د دنیا مراد د آخرت نه ده مراد ځکه آخرت کې خو یقین ده چې نبی علیہ السلام جنتی دی کا ما یفعل بی ولا بکم څه مطلب بلکې دا مطلب ده چې زنه پوهېږم چې ما سره بس کیږي او تاسو سره دنیا کې فتح بد چای ان اتبعوا ذتابداری نکم الا ما مگر داغس یوها الی چې ماته وحی شوی وما انا نیم زو الا نذیر مگر زیر ورکوونکې مبین ښکارا قل ورته وایي ارایتم خبر راکئ ان کانا کچری دا قرآن من عند الله دا الله د طرفی وکفرتم بی او بیا تاسو کفر کوي پاغي وشهد شاهد من بني اسرائيل او گواہی یو گواه د بني اسرائيل نا چې عبد الله ابن سلام دی علا مصری په مثل د قرآن چې دا خرشتنه کتاب دی فامنا غیمان راوړی واستکبرتم تاسو کفر کړی نو کچری دا قرآن د الله د طرف یو تاسو په کفر کړی نو جواب د ان حذف ده ما ظنکم ان الله صانع بكم تاسو څه خیال دی چې بیا الله تاسو سره سوکي ان الله یقینا الله لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکیا قوم ته ظالمانی وقال الذين ويا کسان کفروا چ کفر کړه للذین امنوا هغه کسان ته چې ایمان راوړې لو کان کدا ایمان بالقران خیر غره ما سبقونا الی دوی بنو وړاندې شوی د مونږ نه هغه تا کافرانو بده مؤمنانو ته ویلي خلکو ته به دا خبره کوله کدا ایمان بالقران غټ کار و او خ کار و 10 پیر به مونږ نه مخ کی شوی دا غریبانان دي مونږ به ورته مخ کی شوی او اهل سنت والجماعت وی کل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه رضی الله عنه هو بدعت هر فعل او قول چې د صحابه نه ثابت هغه بدعت دی ولی لانه لو كان خيرا لسبقونا الی ذکر دا کار چې نه اوس مونږ کو کدا غره وي هغه به مونږ نه مخ کی شي وي ولی ځکه هغه خو یو خکارم نه دی پرې ټول خکارونه کړی کنه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ پاو وقت کې چې هدایت ونشي دوی ته په قرآن پس یقولون زردا او چې وبو یا ضعیف کن قدیم دا دروغ دی پخوانی ومن قبل یوم مخکې د قرآن نه کتاب موسی د موسی علی السلام کتابم خدای را لېږلو امامن پدا سے حال کې چې مقتدا او ورحمتن د خدای د طرفه مهرباني وا وهذا کتاب عظیم کتاب دے مصدق تصدیق کون کے دے کتاب د موسی علیہ السلام لسانا عربیہ عربی زبان کے دے لینذر الذین دے پارا چویر یا کسان ظلمو چ ظلم کړي وبشرا للمحسنین زیر اور کون کے دے نیکان لرا ان الذین خلال کسان قالوا چوی ربنا الله رب زمونگا اللہ دے ثم استقامو بیا پاغی کلکسی فلا خوف علیہم نشتا ویر پاغی باندے والا هم یحزنون او نبا دویوی غمجن اولائک اصحاب الجنت دا مرگری دے جنت تی
خالدین فی ہمیشہ بھئی پدے کے جزاء بما کانوا یعملون دا جزا دا پاس چې دوی سکړی دي ووصینا الانسان مونږه کلک امر کړی د انسان ته بوالدی په بار د مور او پلار د کې احسان د نیکی کولو چې مور او پلار سره نیکی کوي حملته مو کرها بار کړی دلر مور د کرها په مشقت ووزعته وذکړی کرها په مشقت په خېټه کې مشقت چې بیا پیدا کیږي ډېر تکلیف وحمله او لو بول د وفصاله او جدا کول د 30 شهر درې دیرس میاشتي وزن رسلو بولی او د پایونه جدا کولی دا دیرس میاشتي کې وشینو نو څومره وخت د پای څومره وخت 2.5 کال شنو ابو حنیفه چې وای 2.5 کال دی هغه دلته وابد مردان کتاب لیکل دی پاغه کې لیکل دي چې خدای وای چې مدد رضا 2 کال د حولین کاملین او ابو حنیفه وای چې 2.5 کال د خدای د ابو حنیفه مقابله کړي دسه تقابلات ټول را جمع کړي دي چې خدای داسې وای او ابو حنیفه داسې وای خدای داسې وای او هدايه کې داسې دي حدیث کې داسې دي او دا ټول دروغ دا ساده طالبان چې هغه په دوکش چې دا برشتیا وای ما ډېرو قتل هدايه کومه حواله چور کړي اکثر دروغ او دام پکې د چخده وای چې زنا ناروا ده ولا تقربوا الزنا او هدايه کې دي چې د مور سره زنا جایز ده هدايه کې داشته نو دا ساده طالبان هغه وای ګوري دویمه سپاره کې دي کنه حواله نه کامله نه چې دوا پورا کلن راغلی خدا ابو حنیفه 2.5 کال ولې وای زمنګ مذهب کې پتوم پاغه 2 کالو ده ها ځکه صاحبینم د 2 کالو قائل دي مفتابه قولا غده خو ابو حنیفه چې دا 2.5 کال ویل د جیب نه دی ویل د سرم دلیل است به دلیل خبره نه ده احکام القرآن د جساس ډېر بهترین کتاب د تفسیر د 3 جلد کې هغه کې قرآن احکام ذکر شوی دا چې بلا د صحابه او آثار او دلایل په دې ذکر کړی دی آیت نه معلومیږي کړه حمل نه د الله سلوب ول مراد دی ښا ځکه د خېټه حمل خو مخکې ذکر څه کړه حملتهم ووزعته کرها نو حمل لو بول د پلاسونو کې و فصالو د جدا کول 30 شهر دیرس میاشتې او دیرس میاشتې 2.5 کال یې کنه تاسو دا خبره ذهن کې راولئ چې مونږه د خدای بندګان یو کده ابو حنیفه جواب راکړي د خدای او متیان د چایو د نبی اسلام کې د ابو حنیفه نبی نو ابو حنیفه مونږ له څه کړی دي د خدای د خبرې او د رسول الله د خبرې تشریح کړی ده نو ابو حنیفه تشریح بس صحیح کوز د دې زمانه دی ساده مولا تشریح بس ځکه ابو حنیفه باندې خو کسو کې منی او کسو کې نه منی کسو کور پسې زی او کور پسې نه زی پدې اتفاق د ټول ورته لوی ولی الله وای کني وای ټول ورته لوی بزرگ لوی عالم او لوی ولی الله وای داغه بزرګي او علم اتفاقش ا د موجوده وخت د امریان دا په 10 روپے موړي که چا 15000 روپے ورکړي بچیسته باوري مونږ ولې دل ډیر وړې ته قسم دې زمونږ د طالبای په وخت کې مونږ طالبان یو مولا او شیخ عبدالسلام نوم
ابو حنیفه په مذهب باندې کلک اشاعتی و پنځپیره مناظره به کولې زمونږ یاد چې دا زمونږ چې شمدید خبرې یو بل تیز مولاو هغه سره جګړه شو دو طالبان ته شهیدان داغه جلوس ته داسې مدرسه و داغه مدرسې مخې له جلوس روان و چاته جلسې لتل طالبان برنه پیډه جو کړې زوی د طالبان شهیدان دې پکې ونی ولې چې جیل لاله جیل کې صابونو خړو خېټه او پړسې دا دیو جنو خړو چې جیل نه مې وباسي داګه بابا جی رحمه الله ډېر عظیم شان شخصیت ډېر لوی د علم سمندر او بحر هر فن کې ماهر او هغه به ویل هغه وخت کې مونږه تر دوره تفسیر کوله داغه سره هغه به نو ډېر ستړی براغه ګرځېده به دې مسله کې وجل ورغله مراته ویل چې ته خو زمونږه شیخ نو مونږه بچ کوس جیل کې ډېر تنګ هغه نه سبق ویلو د منطق کتابونه تی ویلو بیا ور سره مناظره کړې و مناظره کې ورته هغه ورته چې ما شاګرد نه چې د سی بیا د خبرې کې ورته څه شاګرد دی ما خدا خو منطق مې در نه ویلي دا خود سیده لکه چاره چې سیکل یاد کی دا داسې خلک چاره چې سیکل یاد کی بیا راته ویل چې ته خو زمونږ شیخ اوس ما ضمانت څه چل باندې وکړه چې د جیل نه وځم دا پوډریانو چرچانو سره په جیل کې ما ورته چې اوس د شیخ شومه هلته خو دې ویلې چې سیکل مې در نه زده کړې نو بیا وهابیان ورله اوس وهابیانو موقع میله وکړه بس هغې ورله او بلا پیسې ورکړي او په جیل کې ورسره خبره وکړه چې موږ دې راوباسو خو بیا به وهابي کېږي هغه دې مصیبت نه مې وباسئ وهابي به شمه بس بیا هغې راویسته بس هغه کسان له دیت ورکړي هغه وخت کې زما یاد چې شپږ لکه روپۍ ورکړي شپږ لکه روپۍ هغې وخت کې بلا ډېر شی وکړه شپږ لکه روپۍ هلته چا سره او دلې هغه غټ ګاډی دی وهابیانو ورکړه شاته ورپسې چې ټیر نښتی وي بس دی به ته د دراهمو نه مخکې حنفي وو دراهمو نه وروسته دا ډېر زورور شی دی نو ګورې وحمل و فصال 30 شهره دا د ابو حنیفه خبرې دي ابو حنیفه د ځان نه دي کړي بلکې د قرآن کریم نه کړي او دا حدیث مبارک زمونږ طالبان دوکسې وایي رښتیا چې دی دا خو حدیث کې داسې راغلي دلته یو مولا موږ سره به خبرې کولې ښه حنفي و هغه به د هدایت دا مسله ډېره دا دلیل کمزور دی کمزور ما به درته کمزور باندې خو هغه سړی پوهېږي چې ټول حدیثونه مطالعه کړي او ټول کتابونه کتلي او ټولو اړخونو دلیلونه کتلي بیا فیصله وکړي چې د هدایت دا دلیل کمزور دی ول په ایمان یې وایه په ایمان ستا د په الله قسم چې تا سره د هدایت عربي شرح شته دی د اردو نه علاوه هغه ویل نه نمل په اردو شرح باندې به ته څه معلومه کړي چې د هدایت دا دلیل کمزور دی ما ته ویل ته څه وایې بس مزما ایمان په هدایت دی بس سړی به په دې ډېر غوسه شي خو مز هدایت څه شی د قرآن او د حدیث نه چوړ دی که نه دی هدایت کې دا خبرې د قرآن او د حدیث دي که نه هسې منګړه دروغو خبرې دي فقهاو دا خبرې د کم ځای نه راخیستي قرآن او د حدیث نه فقه کتابونه ټول قرآن او حدیث څه که نه تاسو په دې خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ دا د اولو درجو طالبان نه دا د څلورمې درجې پورې دا ډېر زر دوکه کېږي دا زنده‌باد او مرده‌باد والا طالبان پنځمې له چې لاړ شي بیا مضبوط شي پنځمې شپږمې ته چې لاړ شي نو ایسته بیا لږ دغه شي د اولو درجو طالبان ډېر زر خوی شي ایسته وایي والا رښتیا هدایت دلیل کمزور دی هدایت خو ګران کتاب دی ښایسته شان ورشا کشمیری رحمه الله خو پیژنئ که نه څومره عظیم شان شخصیت و
دبارک علماء وی مکتبتن حیتن تمشی علی وجه الارض دا ژوندی کتابخانه ده چې په مخ د ځمکه ګرځي دومره حافظ یو هغه وی څلور کتابونه نشم جوړولی نور هر کتاب جوړولی شم چې چا لیکلی د هغې نه به ښه ولیکم خو څلورو کتابونو په شان کتابونه نشم جوړولی یو قرآن کریم ځکه دا د الله معجز کتاب دی دا یې په شان څوک جوړولی شي دویم بخاری شریف د دې انسانانو په کتابونو کې دا حدیث مبارکه او بخاری ډېر بهترین کتاب دریم نمبر هدایه نشم لیکلی ځکه دا ډېر عجیب کتاب او څلورم نمبر مثنوي شریف دا د پارسی اشعار التصوف صوفیانه کتاب دی دا څلور نشم او دا هدایه چې کوم ده دا 14 کاله کې لیکلی د مصنف او 14 کاله روجه تاسو دا منئ جماعت کې ناسو کتاب به هدایه لیکله ښځې به ډوډۍ ور ولېږله غرمې هغه ډوډۍ به په طالب وخوړله خالي لوښي به کور له ولېږل د ښځې دا ښځه نه خبروله چې زما روجه ده او روجه ماتي کې به هم داسې شور شغب نه جوړه چې ما ته روجه ماتی برابر کړي او دا چې څه به و نو بس وره به بس هغه به 14 کاله نپلی روجه نیولې ده او هدایه یې لیکلې ده دا ومنئ ګوره دا داسې پرهیزګاره خلکو دا کتابونه لیکلي ځکه خدای دې چې قبولیت ورکړي زمونږ استاد صاحب کوڼه غونزاده صاحب رحمه الله هغه سره دا دوه اخري هدایه مونږ به ویلې ډېر ګران ځای به راغی هغه به ویلې دا روجه کې لیکلې کاوه یې نه وڅکلې شین چای نه وڅکلی نو دماغ یې کار نه کوه دا ډېر ګران کتابونه دي ګورئ نو الله وی تاسو به وایئ چې د حمل نه به مراد د خېټې حملي نو بیا به معنا داسې شي حمل د دې ماشوم او فصالو جدا کېدلې 30 شهره نو بیا مده د حمل 6 میاشتې شو مده د رضا 2 کاله شوه نو بیا خو مغه د شوافیو مسلک جواب دار ہے چې د حمل نه مراد حمل د لاسونو دی لکه تحمله الملائکه دویم دار که حمل نه د خېټې حمل مراد شي نو 6 میاشتې نو بیا دغه شو مده د حمل شو اقل مده د حمل نو بیا مده د رضام کمه ده د رضام کمه مده د 2 کاله ډېره 2.5 کاله هلته 6 میاشتې اخلي د څه د حمل او اکثره مده بیا د رضا اخلي دا خو یو بام او 2 حواس حتی اذا بلغ شده تر دې چې کله ورسیږي طاقت ددتا بلغ ورسیږي 40 سنتن 40 کلونو ته عقل پوره شي قال بیا دې وی ربی زما ربا او زینی ماته طاقت را کې ان نشکر نعمتک التی چې زه شکر ادا کوم ساده نعمت انعمت علی چې تا کړې په ما باندې والا والدیا زما په مور او پلار وانا عمل صالح او چې عمل وکم نیک تر داو چې تر رضا شي پاغي زمانہ وسلیلی پی ذریتی او صلاح او نیکی را ولی ماته په بچو زما کی انی تبتو الیک ز توبو باسم تا تا و انی ز من المسلمین د غاړی خودن کو نیم اولئک الذین دا خوش نصیب خلق دی نتقبل عنهم چې مونږ به قبول کو د دینا سن ما ملو خستاغه چې کم دوی کړی دي عملونه ونه تجاوز او تجاوز به کو مونږ ان سیاتم د بدو انجام گناہونو دا غینا فی اصحاب الجنه دی بعد جنت په مرګرو کی وعد الصدق الذی وعد درشیا دا هغه کانو یوادون چې د دوی سره وعده کیږي والذی آغا بد نصیبا قال لوالدی چې وای مور پلار تا او فل لکم افسوس دے تاسو تا اتعدانی نی آیا تاسو وعده کوي ما سره ان اخرجا چې زبا دوباره را پاسول کې گما ژوند کې گما وقد خلت القرون او پیړی تیر شوی دی من قبل زمانہ مخکې سو کم ندیرا پاسی دی وهما د مور پلار یستغیثان الله فریاد کوي الله لرا ویلکا من هلاکت دیتا لرا ایمان راوړه ان وعد الله حق یقینا وعد د الله رښتینی ده
فیقول وای بما ذا ندی دا الا اساطیر الاولین مگر قصې د پخوانو خلکو اولئک الذین دا خلق دی قالهم القول چې ثابت شوی په دې باندې وینا د عذاب فیوم من پایومتونو کې قد خلت من قبلهم چې تیر شوی دی وړاندې د دینا من الجن د پیریانو نو د انسانانو نه انهم یقینا دوی کانو دی خاسرین تاوانیان ولکل درجات ولکل فریق د هر ډلې د پاره درجی دی مما پاس کې عاملو چې دوی کړی دي وليوفيهم دې د پاره چې پورا ورکی دوی ته اعمالهم جزاء د عملونو د دوی وهم لا یظلمون په دوی به ظلم نکېږي ويوم يعرض الذين باغرز باندې چې پیش بکړې شیا کسان کفرو چې کافران دي عل النار ورتا یقال لهم دی تبویلش عذابتم طیباتکم تاسو وړي دي مزه تاسو په حیاتکم دنیا په ژوند تاسو د دنیا ژوند کې مزه کړی دلته مزه نستا واستمتعتم بیا تاسو خوندونه خستی دي په دې طیبات باندې فالیوم تجزون نن با بدل در کول کېږي تاسو ته عذاب لون عذاب د سپکوالی بما کنتم تستكبرون فی الارض په سبب د دې چې تاسو وای چې تکبرم کاو پزمکه کې بغیر علاقه په نه حق طریقې سره و بما کنتم تفسقون په سبب د دې چې تاسو فسق کړو واذکر عاد یاد کئ ورور د عادیانو هود علیہ السلام اذ انذر پغوا کې چې وی وراو قوم د چې عادیان دی بل احقاب کې احقاب د دې علاقه وا د عمان او د محارب مینس کې وا احکام جمع د حقب ده حقب د شګو غونډای ته وای شګو غونډای وقد خلت النذر من بين يدي وبتقيسا ترسي دي پیغمبران د دې د لاسونو وړاندې او من خلفي او د نرستا الله تعبدو چې تاسو عبادت مکوئ الا الله مگر یو د الله انی اخاف علیکم یقینا زویریګم پتا سو عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوی قالو دی ورته ویل اجتنا تارا تکړه مونږ تعالی تافی کنا دې د پانا چې تواړې مونږه نالیاتنا د معبودانو زمنګنا فاتنا راوړې مونږ ته بما وسوتای دنا چې تی مونږ سره وعده کې ان كنت من الصادقین کچریت درشتیا وینکو نا قال دورته ویل انما العلم یقینا پوها عند الله اذا الله سردا وبلغکم زتاسترسو ما غس ورسلت بی چې پسلې گل شویم زو ولکن یراکم لیکن ز ګورم تاسو قوم انداز قوم تجلون چې تاسو نه پويږئ جاهلان فلما راوه هر کلا چې ولید له دا هو زمیر ماته دونا تراجه ده ها چاوي ورته ویل پاتینا ماته دونا فلما راوه هر کلا چې ولید ماته دونا عارضا پلنا وریزو مستقبلا چې مخامخ و او دیتهم د دوی خړونو ته وچکاری و پیوریز د ډیر خوشاله شو قالو دی ویل هاذا عارضن دا پلنا وریز دا ممترنا په مونږ باران کوي الله وای بل وا بلکې دا ما غسد استعجلتم بی چې تاسو جلتی کولا پاغه باندې خدای عذاب دی پکې الله عذاب پکې ریون دا باد دے پیا پدے کی عذاب علیم دردناک عذاب دے تو دمرو حلاکی کل چین ہر چیز بی امر رب بیا پا حکم دا رب دا دے سرا فاسبہو دیو گرزید لا یرا الا مساکنهم نلی دل کے دل مگر کورونا دا دوی ټول حلاک شو کذالک هم دقشان نجزی القوم المجرمین من جزاور کو قوم تا چکم مجرمانی ولقد مکناهم پتاقی سره مونږه ستوګ نور کړي وا دوی تا فیما پاغو زینو کې ام مکناکم پی چتا است مونږه ستوګ نه نو در کړي پاغه ان ناپیه ده ګوره په معنا د ماسا وجعلنا لهم منگر زوری دوی تا سمند وغونو طاقت و ابصار دسترګو طاقت و افیدتا او د زړه طاقت قوت عاقله
فما غنانهم پس د پنک د دوی ناسمهم قوت سامعی د دوی ولا ابصارهم نه قوت باصری د دوی ولا فدتهم نه قوت عاقلی د دوی من شیء هیڅ شی اذ کانوا یجحدون ذکر چې دوی انکار کاو بیات الله د الله د آیاتونو نه وحاق بهم نازل شپ دوی ما وس کانو بیستهزئون چې دوی او چې داغه پسې به استهزاء کولا چې عذاب ده ولقد اهلكنا ما حولكم پتاقی سره مونږه لا کړی دی هغه چې چاپی رستا سن دی من القرى د کلو والا چار چاپیرا وصرفنا الآیات او مونږه بیان کړی دی آیاتونه لعلهم دې د پاره يرجعون چې دوی رجوع کی دی وای دا معبودان زمونږ مدد کولای شي سخت کې پکاريږي الله وای سخت کې نه پکاريږي د عادیان ولې پکار نش فلولا نصف ولولا په معنا د حلا تهزیزی سره فلولا نصرهم الذين پس ولې مددونکو دوی د هغه کسانو اتخذو من دون الله چې نیولې دي ما سوا د الله نه قربانن ذریعہ د نزدېکت الیاتن هغه چې معبودان دي دا قربانن دا مفعول ثانی د اتخذو ده مفعول اول حذف ده اتخذوهم من دون الله قربانا او دا الیاتن بدل ده د قربانن مبدل منه زره د بدل نه مفعول ثانی د اتخذو بل دلوا عنهم بلکی ورک شو د دینا وذالک افکهم وذالک کذبهم دا دروغ د دوی وما غسکانو یفترون چې دوی د ځان نه جوړ کړیو وای صرفنا الیک نفرا من الجن پاو کی چې مونږه را مایل کړتا تا یو ډلا د پیریانو د نصیبین د یمن پیریانو یا د نینوا یستمعون القول وگی کی خود القرآن تا نبی علیہ السلام سار منز کا په نخله کې دی قرآن واورېدنو ډېر متاثر شو فلما حضروا هر کله چې حاضر شو دوی دې قرآن ته قالو دوی یو بل ته ویل انصتو چپ شئ فلما قضی هر کله چې فارغ کړی شو د قرآن نه ولو واپس شو الی قوم د دیتا منذرین ویرون کی قالو دوی ویل یا قومنا قوم زمونږه ان سمعنا کتابا یقینا مونږ اورېدل دی یو عظیم کتاب انزل چې نازل شوی من بعد موسی رسته د موسی علیہ السلام نا وسوال دار چې من بعد عیسی نازل شوی دا قران خو د عیسی علیہ السلام نه رسته او موسی څنګه ذکر جواب دار چې دا پیریان يهوديان خپل پیغمبر ذکر دویم جواب دار چې د پیریانو ته د عیسی علی السلام د نبوت د خبره لا نه ورسېدلې دی خبر نو ځکه موسی علی السلام مصدقا دا تصدیق کوونکې د لما د او کتبو بین یدی چې د دې وړاندې دی وای یهدی الی الحق خلق برابرۍ حق دا ویلا طریق مستقیم اولارن غتا یا قومنا قوم زمونږ عجیبو دا یالله مننو کید بلون کی دا الله چې نبی علیہ السلام دی وامنو بی ایمان راوړی پد یغفر لكم بخنه بو کی تاسو من ذنوبکم د گناہونو تاسو نه ويجرکم وبساتی تاسو من عذاب الیم د دردناک عذاب نه بیا بوتها مقام کې دویم ځل نبی علیہ السلام تعالی او یا کسای مؤمنان کړیو او یا کسه دا نوی جماعتم د پیریانو راغی او دا زالم رااله بس ایمان راوړ ومن لا یجب داعی الله یا سوک چې مننه نه کوي د بلون کې د الله فلیس بمعجز نه دی عاجز کونکې په لار دې پزمکه کې وليس له نستعدل را من دون ما سوا د الله اولیاء معبودان دوستان مددگاران اولئک دا کسان پی دلال مبین په گمراه کار کی دي اولم يروا دین ګوري ان الله الذي يقينا الله غزاد ته خلق السماوات جسمان پیدا کړی ولرد ازمکا ولم يعيا ندستړسه ولم يتعب بخلقهن په پیدائش د ازمکه او اسمانونو
بقادرنا د قادر نه دی اعلی په دې خبره یحیی الموتى چې مړي را ژوندي کی بلا ولنا انه یقینا د الله علی کل شیء قدیر پر سیس قدرت لري ويوم يورد الذين كفروا على النار یاد کیا ورځ چې پیش بکړې شي کسان چې کافران دي په اور باندې او ورته ویلې شي الیس عذاب الحق یا دا حق ندی قالوا دی بوئی بلا ولنا دا حق دے وربنا واقسم بربنا ز قسم خرم پر رب زمونږ چې دا حق دی قال الله ورتوي فذوقوا العذاب پسو سکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب دای چې تاسو کفر کړي فصبر صبر کوا کما صبر اولو العزم من الرسل لکه څنګه چې صبر کړي د خاوندانو د عزم د پیغمبرانو نه عزم ثبات او صبر خاوندانو د صبر من الرسل د پیغمبرانو نه ولا تستعجل لهم جلتی مکوا د قریش ته په عذاب کانهم گویا کی دوی یوما په ورځ یارونا چوغوري ماغس یو ادونا چې دوی سره وعده کیږي دوی بد سیلم یلبسو لک دوی چې وخت نه تیر کړي الا ساعتن مگر یو غړی من نار اند ورزنا بلاغ غازا بلاغ دا دین رسول دی فهل یهلکو پس نه هلاکیږي الا القوم الفاسقون مگر قوم چې خارج دي دغه د طاعتنا سوره محمد مدنی سورت تے تلاوت اعتبار سرا وصل اختم سورت نزول اعتبار سرا 95 سورت سورت الحدید نرس نازل شوه ربط د دې سورت مخکی سورت سرا مخکی سورت کې بیان د توحید او دې سورت کې بیان د جهاد د منکرین او د توحید سرا دیم مخ کی صورت کې فصبر صبر کوا دی صورت کې بیان د جهاد دی او هو من اعظم اقسام الصبر دا د صبر د لوی قسمونو نه دی دریم مخ کی صورت کې بیان د هلاک د فاسقینو وهل يهلك الا القوم الفاسقون دی صورت کې مصداق د فاسقانو خي فاسقان سوق دی الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله دعوت سورت القتال فی سبیل اللہ اللہ لارہ کی جہاد کول موضوع سورت تقابل الاسلام بالکفر والنفاق خلاصہ سورت سورہ محمد علیہ السلام دو حصے دے اول حصہ د ابتداء نلسم آیت پورے دے کسو مضامین ذکر کی گی اول با تقابل ذکر سی بین حال المومن والکافر بشارت باور کی مومن تا و تخویب باور کی کافر تا دویم بیان د علل و د قتال ذکر کئی دریم بشارت ذکر کئی مومنان تا پا فتح پا دنیا کے و جنت پا اقبا کی سلورم بیان د اوصاف قبیحہ د کافرانو پنځم بیان د اوصاف حسنہ د مومنانو شپږم تفریح ذکر سی په مسلې د توحید دویمه عیسی د شلم آیت نه تر اخره دی کې بیان د اوصاف قبیحه او د منافقینو چې هغه فساد د جبن بزدلی دا قطع د رحم دا رشتہ قطع کوي اعراض د قران نه دی اخره کې به ترغیب ال الجهاد ذکر شي الله فرمای بسم الله الذي يغلب المؤمن على الكافر شروع کوم دا غرب پنوم باغ الله پنوم چې مومن غالب کوي په کافر الرحمن بالمهلت العارضی مهلت عارضی ور کوي الرحیم بیتا آلات الجهاد چې اسباب د جهاد مومنانو تور کړي اولایت کې تخویب ذکر کوي نه منن کو تا الذين کسان کفروا چې کفر کړي وسدوا خلق من کوي ان سبیل الله د الله دلارنا ادل باطل دی اعمال او عملونه د دوی ادل معنا ابطل برباد دی عملونه د دوی دی بلایت کې بشارت والذین کسان منو چې ایمان راوړل او عمل الصالحات نیک اعمال کړي
وآمنو ایمان راوڑے بما پا کتاب نزل علی محمد چی نازل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا چی قرآن دے وهو الحق دا حق دے من ربهم دا طرفا دا رب دا دینا کفرانهم سیئاتهم اللہ بلری کی دا دینا سزا دا گناہون دا دی و اصلح بالهم اللہ بسم کی حالهم حال دا دی ذالک دا پا دے وجہ بیان اللذین کفروا چیقنن آکسان چی کفر کڑے اتبعوا الباطل آدی تابداری دا باطل کئی وان اللذین اقنن آکسان آمنو چی ایمان راوڑے اتبعوا الحق تابداری دا حق کئی من ربیم دا طرفا دا رب دا دینا کذالک هم دقشان یدرب اللہ بیانی اللہ تعالی للناس خلق تامثالهم مثال نددی فیضا لقیتم اللذین چکلا تاسو مخامق سیدائی کسانو سرا کپرو چک پرے کڑے پا دور بر رقاب دا مفعول مطلق در پہلی محذوفه را پارا فدربو دور بر رقاب وی وائی پا وحلو دا سٹونو سرا پا دی سٹونو کی وائی حتی تردے پوری ازا اسخنتموهم چی تاسو خوینا توی کئی پا دی کے خوینا پا کی توی کئی فشد الوساقا بیا کلک کئی الوساقا تڑل وم نیول نو خکلکی و تڑی وساق پا پتیو کسری دوارو سران نم دا آغا صده چی بس تڑل کی پڑی رسائی فاما منم بادو و اما فدا فاما تمنون من نایاب اور سرطاس احسان کوئی احسان امدسی بے خوشی کوئی و اما فدا و اما تفدون فدایا بتی فدیا اخلائی پا فدیا سرا تصویری دی چی دا تفصیل دا اثر دا مضمون دا جملے دے پا دے کہ پہل حضب کی بس پی وجوبی قیاسی سرا حتی تزال حربو تردے پوری چکیگ دی جنگ خواندان اوزارا و اسلے داوے اوزارا اسلیاتا ذالک دا افعلوا بهم القتال دوی سر جنگو کئی ولو یشاء اللہ کدا اللہ خوخوی لن تسر منهم خدای با انتقام اخیسته وید دوینا بغیر دستاسو د جنگ نا ستاسو د جنگ نا بغیر بیت انتقام اخیسته بتاسو نو وجل خدای با پی ماشی مسلط کری دریاب کی بے ڈوب کری وی ولیکن لیبلو بعضکم لیکن چه امتحانو کی بعض استاسو پا بعض نورو والذین کسان قتلوا چو جلے فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی فلن یضل اعمالهم پس ندی باطل عملنا داغے سیہدیہم زردا چه ہدایتو کی دویتا و اصلح بالهم او اصلاح کی دا حال داغوی ویدخلهم الجنتا داخل کی دوی جنتا عرفها لهم وروب فی جنیدا جنت دویتا جنت بور پی جن رازای دا جنت دے دا زیدیل کا ملمت تعارف خلق کئی کا یا الذین آمنوا اے ایمان والا ان تنصر اللہ ینصرکم کچرے تاسو مدد کوي د دین د الله ان تنصروا دین الله ینصرکم خدای بستاسو مدد کی اعلی دویکم په دشمنانو استاسو و یثبت کلک بکی اقدامکم قدمون استاسو پی مواطن الحرب د جنگ پزایونو کی والذین کسان کفروا چ کافران دی پتا سلام هلاکت دی لرا و ضل مالهم نابد عملنا د دی ذالک دا پدی وجا بینهم کریهو دوی بدغنی ماغس انزل الله چ الله نازل کړي فابتا نخده برباد کړي دی اعمالهم عملنا دا غي افلم یسیر آیا نگرزی دا کافران دا امت ستا پلار دے پزمک کی فینظرو چوگوری کیف کان عاقبت اللذین سرنگو انجام دائی کسانو من قبلیم چه مخی دوینو دمر اللہ علیہم حلاکت راوست اللہ تعالی پدوی وللکافرین اوشتا کافران لرام امثال دی حلاکت ذالک دا پدے وجہ بیان اللہ مولا اللذین آمنو چیقینن اللہ مددگار دائی کسان دے چیمانی راوڑے وان الکافرین لا مولا لهم او د کافرانو د پاره مددگار نشته لا مولا لهم لا ناصر لهم بشارت اخروی مومن لا ان الله یقینا الله يدخل الذين داخلیا کسان چې مان راوړې او اعمال نیک کړي جناتن جنتونو ته تجربه کی با من ته تیرن هارو لاندې د ونو داغینه نهرونا
والذین کسان کفروا چې کفر کړي یتمتعون ریب فیدا خلی په منافع د دنیا ویاکلون خوراک کوي کما تاکل الانعام لک څنګه چې خوراک کوي ساروی والنار مسول لهم اور زید استوګ نه د دې ده وکای من قريه نو ډیر د کلو والا یا شد چا ډیر سخو قوتن په طاقت کې من قريه کلتی استاده کلینا خرجت کا چې تیوستلې ته تیوستلې دا نه ډیر مضبوط کړي خدای هلاک کړي دي اهلکنا همغه هلاک کړي واغه خلق پلا ناصر لهم پزنو مددگار غیلرا هیڅوک مددگار ور سره نو افمن یاسو کان علی بینتین چاغه په دلیل وی میر ربی د طرف د رب د طرف نه دلیل ور سره کمندا چا پشان ده زوینا له سو عملی چې خسته شي ته بد عمل ده وتبو تابیداری کړیا واهم د خواهشات د دی دا هغه برابر دي دا تقابل بین المؤمن والکافر ندی برابر مثل الجنت التي مثال دا جنت و ادل متقون چې وعده کیږي د متقینانو سره فیا پاغي کې انهار النهرون ادیم ما اندوبو غیر یاسن غیر متغیر وانهار النهرون ادیم لبن اند پي ولم يتغير طعمه خن به نه بدل وانهار من خمر او نهرون به د شراب او لذت خوند ور به خواګه به لشاربین سکون کولرا وانهار نهرون به من اصل د شادو مصفا صفاشو دا سلو نهرون به او څنګه نهرون به چې تکم طرف تزیل نهر بندر پسې رواني دسی بنه اشاره اور تکور حاضر پسې نهر بدر پسې رواني دانسته چې نهر تتل ورسه چې کوم دې منګې ته راټک کیا چاټای نه اشاره اور تکور حاضر پسې نو غلط بدر پسې نهر مزو زندگی دا تصور نه بهر بالا خبرې دي زمونږ تصور رسیدګي ورته نه کی دا عقل خلاف نه دي خلاف العقل نه دي ګوره فوق العقل یو خلاف العقل یو فوق العقل دا فوق العقل خبرې دا ورنه به محور اوشو کې دستی به پکې با غزه بیا ډک سی بیا به پکې راوځي کمیږي به پکې ها محور اسی کولم نه چې دا وروخه جوړو غرزه کې خپل ماته شي نه به شاخ ته اشاره کور انځ دې کیږي ور لري کوي بس اشاره کوا او بس پلیټ کې بدر تار سرازي تیار بدر تر وړیو مخې لوي سم بچای زندگی پي بچاهانه د زندگی دسه بادشاہ خدا غو کنه چې دا لري څه دا ښه زندگی او قسم دې اوس به څومره خپای او چې په ناس دي دا به څومره خپای چې موږ نه بل څوک وانه دي قسم دې دا خوري د ذلت زندگی دا حکومت د چوکیو زندگی ټول یادوم ټول دا وزیران او وزیر به یو بل ورځ به بیا بل شي چې خفه به چرانه سو کې وانه خیره چې لری سینو بیا به کوشش او منډه چې بیا غزل ځان ورسو نو جنت خو سم باچای ده سم بس لری کوي به دې تیم سوکړه جنت خو باچای ده دا زمونږ استاد دا خو باچای تاسو الحمدلله په خدای مې قسم چې د دین لوی باچای نشته دا زه چې کوم ځای نه سم دې غریب زړه کمپل را ترلاندې پرته په خدای مې د قسم چې دا د وزیر اعظم د تخ نه بهترین دی او کمنګه بده کې کبر وکړو الله به مونږ ذلیل کی کدا و چې د وزیر اعظم چوکۍ یا د رئیس الوزراء چوکۍ د دینه غټه د رئیس الوزراء کدا و چې هغه د دینه غټه ده نه د دې نعمت ناشکری به مونږ کړي خدای به مونږ نه دا نعمت واخ په خدای مې د قسم چې دا د غین لوی چوکۍ تاسو به دې پوهه کې ډیر شکر ادا کول پکار دي سار بس خلق بګوري خوب نه برا پاسې دي یو صبح یو طرف تتللی خار لا بکارون لا بچو لا برزق غټي سوق به سبزي منډای تتللی سوق به د فروټو منډای تتللی سوق به یو زیل سوق به بل زیل تاسو منګه کم زیل رالو زر د خوب نه را پاسې دو زر موده سوق او سترګو کې خوب او قران طرف تر روان شکر ا پارسای کې وی اعلی سبا چون مردم با کاروبار روان
بلا کسان محبت بسو یار دوند. سحر کی خلق کاروبار طرف تروانی وی بلا کسان محبت بسو یار دوند. و د محبت والا خلق د یار دروازې لزی اغیزه لزان رسای د محبوب دروازې نه. نو موږ تاسو قران سره مینه د قران ترالو الحمدلله. نو الله تعالی وای مثل نو دا سلور دغه بای پکې نهرونه بای ولهم ویبا دوی تا پیا پدې کې من کل ثمرات د هر قسمه میونا و مغفرت بخنه بای مر ربهم د طرفا درب د دینا کمن هو خالد فی النار دا چا پشان دے چا با میں شی پور کے وسقو او خړو بول کیږي با مان حمیما دوبو ګرمونا فقط غصب کیا ماهم کلمه د دې د سي ګرمه بچويس کین کلمه بد مخ سره ویس. ومنهم باج د دینا من هغدی استمع الیک چې غوږ دی تا تا حتا اذا خرجوا من عندك تر دې چې اوزی تا د طرفا قالوا ای للذین کسانو تا اوتل الما چلم ورکل سے ماذا قالان پاوسی سویلی اولئک الذین داغا بد نصیب خلق دی تبع الله چ الله مهر لګولې دی علی قلوبهم فزلن ددی وتبعوا دوی تابعداری کړي دا واهم د خواهشات ددی د منافقان یادای والذین کسان اهتدوا چې پسملار دی زادهم زیات کې دی لرا او دا هدایت واتاهم ور کی دوی تا تقوا هم پرهیزګاری د دوی پالی انظرونا دوی انتظار نه کوي الا ساعت مگر د قیامت انتا یوم چراشی دیتا بغتتن ناصافا فقط جا اشرات وا پتاقی سر راغله اشرات وا نخد دی فانا لهم ما فكيف لهم سرنگ بی حال د دوی اذا جاتهم ذکراهم چکلا راشی دوی تا نصیحت د دوی فعلم پشان نو شان دا دے لا الہ الا اللہ نشتا بل معبود موجود مگر یو اللہ دے واستغفر لذنبک بخنو غواړه د ګناه د امت ستا د پاره مؤمنانو ته مؤمنو خذلرا والله یعلم والله پویږي متقلبکم پزید اوړې دوستاسو او مسواکم او پزید اوسه دوستاسو متقلب دنیا کې کم ځای کې اوړې راوړې مسواکم التب کم ځای ته ځای اخرت ويقول الذين ويا كسانا منو چې ایمان راوړې لولا نزلت سوره چې په خلی ایمان راوړې ولنا نازلی کی یو سورت فاذا نزلت انزلت چې کله نازل کړي چې سوره یو سورت محکمتون چې مضبوطی محکم هغه ته وي چې پای کې د جهاد ذکرې وذکر فی القتال او ذکر شوی پدې کې د جهاد رایت الذین تبعوا غوریا کسان فی قلوبهم چې بزلونو دا غي کې مرض د منافقتی ينظرون الیک غیب غوری تا نظر المغشی علی پشان د قتلو المغشی علی دا غچا چې بیهوشی راغلی پاغه باندې من الموت د مرګنا فولا لهم فویل لهم افسوس ته دی لرا طاعتن منلا د خبره وقول معروف و وینا نیکا دا غره د دوی لرا فاذا عزم الامر چکلا موجود شي خبره فسو صدق الله کچری دوی رښتیا ویلی وې دا الله سره په ایمان کې لکان خیر اللهم دا کار بغره وې دوی لرا فهل عسیتم ان تولیتم شاید تاسو که تاسو حاکمان جوړ شئ ان تفسدوا فی الارض تاسو په فسادونو کوي پزمکه کې وتقطعوا ارحامکم او غصب کوي رشتې اولئک الذین دا خلق دی لعنهم الله چلانت کړي په دی الله تعالی فاسمهم کان کړي دی دوی وا ماړند کړي دی ابصارهم سترګې د دی افلا يتدبرون القرآن دوی سوچ نه کوي په قران کې ام علی قلوب نقبالوا بلکې پزړونو د دوی کې تالی لګي دي ان الذين خننا کسان ارتدوا چوڑی دلی دی حالات بارم پشاگان د دوی
من بعد ما تبین لهم الهدى پس دا غینا چې ښکار شوی دوی ته هدایت الشیطان سول لهم شیطان خیسته کړی دی دوی د پاره بدی و املا لهم او مهلت ور کړی دی دوی لرا ذالک دا پدې وجہ بیان نوم چې قینن دوی قالو وای للذین حقی کسان لرا کریهو ما نزل الله چې بدګنی هغه څه چې خدای نازل کړی دي سنوتیو کوم زردا چې مونږ با تابعداریو کو تاسو په بعضی خبرو کې چې دعوت د نبی علی السلام ده والله یعلم الله پویږي اسرارهم په پټو رازونو د دوی فکای پاسرنګ به حال د دوی ذات وفتهم الملائکه چې روحنا قبض کی د دینه ملائکه یضربونا وهی وجوههم مخنا د دوی و ادبارهم شاګانی د دوی ذالک دا پدې وجہ بیا نو متبو دوی تابعداری کړي دا ما دا اسخط الله چې خدای غوسه کړي ده وکریهو دوی بد غنی رضوان او رضا د الله په حبط اعمالهم الله برباد کړي دي عملونه د دوی ام حسب الذين يغمان کیا کسان په قلوبهم چې بزړن داوي کې مرض د منافقت ته الله یخرج الله اذغانهم چې نبراو باسی الله تعالی ادغانهم د زړونو کینې د دوی ولو نشاء لاریناکم کچری زمونږ اراده شي لاریناکم خامخاب مونږ او خیوتا ته دوی پال عرب ته بسیما پس پی جنیت دوی پن خود دوی ولا تعرفنهم تب پی جنی دوی پی لحن القول پنرم وینا کی خبر ډېر نرمه بکای والله یعلم والله پویږي اعمالکم پاملون استاسو ولنبلونکم خامخامنګ امتحان کو پتا سو اتا نعلم المجاهدین تر دې چې موږ خلکو ته خو مجاهدین تاسو نه او صابرین او صبرنا خلق ونبلو اخبارکم موږ امتحان کو خبرون استاسو ان الذين خننا کسان کفروا چې کفر کړي وسدوا عن سبيل الله خلق من کید لار د الله نا وشاق الرسول مخالفت کید الله د رسول من بعد ما تبين لهم پس داینا چخکار سوی دوی تعالی د هدایت لن يضر الله ارګ zarar نشي رسوله الله تعالی تا شیا دې چې وسيحبط اعمالهم زرد چې برباد بکی عملونه د دوی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله د الله تابعداري وکای او اطیعوا الرسول او د رسول الله تابعداري وکای ولا تبطلوا ما برباد و یا مالکم عملون استاسو ان الذین یقینا کسان کفروا چې کفر کړي وسدوا خلق من کیان سبیل الله د الله د لارنا ثم ما توبیا مړشی وهم کو پار نو دی کافرانی فلن یغفر الله لهم ارجز باب خنو نکی دوی ته الله تعالی فلا تهینوا تاسو مسستېږئ وتدعوا الى السلم تاسو مرا بلای کافران صلح تا وانتم العلون تاسو چتای غالب ای والله معکم د الله مدد تاسو سره ده ولن یترکم اعمالکم نکمای تاسو تعملون استاسو ولن یترکم معنا ولن ينقصکم انما الحیات الدنیا یقینا ژوند دنیا لعب لوب دی ولهن اس مشغولتیا وان تؤمنو کچره تاسو ایمان راوړی او تتقوا تقوا وکي یوتکم درب کی تاسو تا اجورکم بدله تاسو ولا یسلکم نغواړی تاسو نه اموالکم ټول مالونه تاسو چې ټول مالونه د خدای پر رضا ورکې د سینه وای بلکې ربع او شر در نغواړي لسمه په څلويختو کې یو روپۍ در نغواړي ربع د اوشر یسالکموها کچره تاسو نه غوښته دا ټول مالونه په یحبکم او خو کوشش وکړي په غوښتلو کې تبخلون تاسو به بخل کوله یا ټول تاسو چرته ول کولای کنه ولن ويخرج ادغانکم اور او باسی بغض تاسو انتم خبردار ها ولای بد نصیب خلکو تو داون تاسو را بلل کې گئی لتن پی خوچ مالو لگوي پی سبیل الله د الله لار کی پمنکم بعضی ساسنا من هغه دی يبخلوا چې بخل کوي
ومن يبخل غسوک چې بخل کوي فإنما يبخل عن نفسه یقینا وبال د بخل راځي د ځان لرا والله الغنی والله بے پروا دی وانتم الفقراء تاسو فقیران یای وان تتولوا کچره تاسو مخو ګرځوي یستبدل قوما الله بس تاسو بدل کې بل قوم را ولی غیرکم هغه چې غیر وستاسنا ثم لا یکونوا بیا بنشی امثالکم تاسو پشان بلکې خب یا بخخ کارونه کوي سورۃ الفتح مکی مدنی سورت ته تلاوت اعتبار سره 9 نزول اعتبار سره 1 سورۃ الجمعہ نرست نازل شوه ربط د دې صورت مخ کی صورت سره مخ کی صورت کې زجر او منافقین او تا او سابق بیو سره دې صورت کې بیان د زجر د په تخویف علی تعذیب دیم مخ کی صورت کې بیان د بذل المال والنفس مال او نفس د الله لپاره کې ولګوي دې صورت کې بیان د مواضع او مخصوصه او ذکر کوي کم ځای کې مال او نفس ولګوي درې مخ کی صورت کې بیان د جهاد او دې صورت کې بشارت د فتح بالجهاد د جهاد نروس د فتح راضی کړه موضوع د صورت بشارت فتح الاسلام مع شرائط الفتح دعوت صورت البشارت بالفتح و انزال السکینہ اطمینان نازل دل خلاصه د صورت د ابتدا نه ول سمات پورې دي کې دو بشارتونه ذکر کې یو دای دو علتونه اول بشارت پاول آیت کې دویم بشارت څلورم آیت کې بیا به ترغیب ال الجهاد ذکر شي زجر منافقین ہوتا لقد رضی الله وتعالى سمعتنا تر اخر پورې عادت مزامینو د اولی سیدا آخر کی با جواب دے شبہی ہوشی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ المتجلی بی کمالاتی پی پتھی تجلی کردہ کمالات و سرا پا پتھا ددکی الرحمن بجالہی سببا لغفران الذنوب دا پتہ سبب دا غفران دا گناہنو گرزولے الرحیم بجالی سبب الاتمام النعمت والہدایت والنصر العزیز دا نبی علیہ السلام عمره تلاړ د هجرت پغم کالو د ذوالقعدې میاش کافرانو عمره ته پرې نه خو د حدیبیه کې ایثار آلتا مشهور صلح او صلح حدیبیه تاسو قصه اوریدلې بیعت الرضوان آئی کہ وہ بظاہر داسې و چې مسلمانانو پکې نقصان و ځکه په هغې کې دا و تاسو نه څوک راشي مسلمان موږ له نو موږ بیا واپس درکوو چې زموږ نه څوک درشي تاسو یې واپس مه راکوئ و ابو جندل او ابو بصیر قصې خو مې اورېدلې دي مسلمانانو باندې تکلیف اللہ تعالیٰ دیزے وقت کے واپسی کے دا صورت نازل انا فتحنا لک فتحا مبینا ظاہر ہے کہ فتح نہ وخو وعدہ دا فتح وچ فتح بدر کوم دا سورہ حدیبیہ دا مقدمہ دا فتح و دا فتح مقدمہ و اللہ ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا یقینا منگا فیصلہ کړی دا تا تا د فتح مبینا فتح اخکارا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک دې د پاره چې وبخي تا تا هغه چې وړاندې کړي دي تا ګناه ستا او ما تاخر هغه چې وروسته کړي دي سوال دا چې نبی رسول الله مخکې ګناه نه ده کړې جواب دار مراد د ذنب نه خلاف او اولاد په نسبت سره نبی علیہ السلام ته ویتم پورا کی نعمت او نعمت د الله تعالی علیکا پتا باندې چې غلبه د دین دا ویهدیکا برابر کی تاثیراتم مستقیمه لارې نه غلرا وینصرک الله واست مدد کی نصرا عزیزا مدد د عزت والا
والذی الله ذات دې انزل السکینه چې نازل کړي دا سکینه اطمینان فی قلوب المؤمنین پزلونو د مؤمنانو کې لیزدادو ایمانا دې د پاره چې ایمان زیات شي د دی یقین ما ایمانهم سره د ایمان دا غینا ولله جنود السماوات الله لرا لخر د اسمانونو د زمکو دي وکان الله دې الله تعالی علیمن پویا حکیمه د حکمتونو والا دا دې بدل اچھا وږي دګوري کټملې دی پکې لا غزاد دے انزل السکینہ تا چه نازل کړي د اطمینان السکینہ التمانین والوقار فی قلوب المؤمنین پزړونو د مؤمنانو کې لیزدادوا ایمانا ما ایمانهم دې د پاره چې زیات کی دوی لرا یقین سره د یقین د دینا ولله جنود السماوات والارض او خاص الله لرا لخر د اسمانونو د زمکو دی وکان الله دې الله تعالی علیمن پویا حکیمه د حکمتونو والا یدخل المؤمنین دې د پاره چې داخل کې مؤمنان او مؤمنې خزي جنتونو ته چې وایي بالاندې رونو دا غینه نهرونه همیشه به دوی پای کې وی کفرانهم لربکی د دوی نه سیئاتهم بدای دا غي ګناونه دا غي وکان ذالک دې دا کار عند الله د الله پنس فوزا عظیما لوی کامیابی او يعذب المنافقین دې لپاره چې عذاب ورکړي الله منافق سړو ته والمنافقات منافق خذلرا مشرکان سړو مشرک خذلرا الزانین بالله ظن السوء چې ګمان کوونکي دي په الله باندې د ګمان بد علیم دائره السوء په دې باندې گردش دې بد وغضب الله علیهم غضب د الله تعالی به په دوی ولعنهم لعنت کړه دې الله تعالی په دوی وعد لهم تیار کړه دې دې د پارا جهنم وسات مسیر او ډېر بد زیاده د ورتلو ولله جنود السماوات خاص الله لرا لخر د اسمانونو دی او د زمکو وکان الله دې الله تعالی عزیزا غلبه والا حکیم د حکمتونو والا ان ارسلنا کا یقینا من لګلې ته شاهدن گوا په امتیانو او مبشرن زیر ورکونکې او نذیر ويرونکې ایتو منو بالله دې د پارا چې تاسو یقین وکړئ په الله او رسولي پر رسول د الله او تعذروا او تعظیم وکړئ د او توقروا عزت وکړئ د او تسبحوا تسبیح بیان کړئ د الله بکرتم وسیله په سبب بیگا ان الذين يقيننا كسان يبايعونك چتا سره بیعت کوي انما يبايعون الله يقيننا غي بیعت کوي د الله سره يد الله فوق ايديهم احد د دوی د رسول الله سره برد د لاسونو د دوی لاس ید الله تعالی د دوی د لاسونو د پاسه ده معنا دا چې دوی کوم معاهده د رسول سره کوي د سیده لکه دا معاهده چې د الله سره وکړه دا مطلب فمن کس چوک چې د عهد مات کې په انما ينکس علی نفسي وبال د ماته دل او راجه د پنا پس ومن غسوک او فاچ پورواله او کې بما پس عهد علیه الله چې د معاهده کړي دا پاغي د الله سره پس یوتی زرد چور بکی اجر عظیم علی اجر نور زینو کی علیه ده دلت علیه الله ده ګورې ده ها باندې زمر الله دا وله دا د حفظ قرت غیر نورو قرت د چا ده کسری ده نو دلته قرت د زمې ده او د تفخیم او د نور ترقیق ده علیه الله دلته په دې باندې زما ذکر اغلا علیه کې دا هو چې کوم ده دا هو والا ضمیر ده هو او الته خود هو په ضمیر باندې په ها باندې سدي زما ده نو دلته زما راوړل دیجی پر لکلهو ضربهو
او پازې علیه کې چې کسره ده په هلته اولې کسرې وجه څه ده هلته رعایت د یا شوی دی رعایت د چا څه د یا شوی ځکه یا د دوو کسرو نه جوړه ده په الیه او پیه کې چې مخکې کسرې بیه کې هلته رعایت د یا خو هلته نه دی شوی خو هلته ها ته کسره ځکه ورکړل شوې ده که زمه ورکړی شي نو خروج به د کسرې نه راشي زمې ته او خروج د کسرې نه زمې ته ثقیل دی او دلته خو خروج د کسرې نه زمې ته نشته که نه رعایت د یا نه دی شوی ولې نه دی شوی ځکه چې تفخیم راشي او شان د عهد دی معاهدې اهتمام هم سخت دی پې پوه شئ دلته تفخیم مناسب دی کنه تعظیم چې د عهد تعظیم وشي د معاهدې کنه ذکر معاهدې تذکره ده کوم خطیب شربینی دا خبره ذکر کړی ده روح المانی نور خدای پوي وسیوتی زردا چور بکی الله اجر نازیم اجر لوی سيقول لك المخلفون زردا چو بوي تا تا پات خلق من العرب د باندې چاننا چینه دیتلی شغلتنا اموالنا واهلنا منګه مشغول کړیو مالونو زمونګه واهل زمونګه فاستغفر لنا بخنو کمنتا یقولون دوی وای بالسنتهم فجبوا ما ليس في قلوبهم چنشتا پزلونو داوي کی قل ورته وایا پمن یملک لکم سوق په اختیار لري تاسو ته من الله د الله د عذاب نه شهد شي ان اراده بكم کې اراده کی پتا سو در راد zarar او اراده بكم یا اراده کی پتا سو نه پاد پېدې بلکان الله بلکې دی الله تعالی بما پس تعملون چې تاسو کوي خبيره خبردار بل ظننتم بلکې تاسو ګمانونه کړی ولای ينقلب الرسول چې واپس بند راځي رسول او مؤمنان العلیم کورونو د دې ته بدایس کلا تاسو ویل بس لاړه غرق وزوین ذالک او خست شوی دا خبرې په قلوبکم تاسو بزلونو کې وزننتم ظن سو تاسو ګمانونه کړیو بدګمانونه وکنتم تاسو وای قوم انداز قوم بورا حالکین ومن لم یؤمن بالله سوک چې ایمان نه لري په الله او رسول پر رسول د الله فإنا تدنا من تیار کړه کافرانو لرا سیرا اور ولله خاص الله لرا ملک السماوات بادشاہی دا د اسمان نو د زمکو یغفر لمن یشاء وبخنه کیا چاته چې خوښ ويعذب عذاب ور کوي منا چاته چې خوښ وکان الله غفور رحیم دی الله بخون کې مهربان سيقول المخلفون زرد چوب یا پات خلق اذن طلقتم چکلا تاسو را لاړ سي غنیمتونو تعالی تاخذوا چې تاسو دا غنیمتونه ونی سي صدر ته وي زرونا منګم پرېګ دای نه تبکم چې تاسو پسې شو تاسو سره لاړ شو یریدون دی دا غواړي ان یبدلوا کلام الله چې بدلی کی خبره د الله وعده د الله تعالی د عهد خود اصحاب حدیبیه سره شو قل ورته وایا لن تتبعونا هرگز با تاسو تابعداري نه کوي زمونږه کذالکم حمدق قسان قال الله ویلی الله تعالی من قبل مخکی فسيقولون زرد چوي بابل تحسدوننا تاسو مون زرازت کوي چې غنیمت زیاتم نه بوزای بل کانو بلکې دوی دی لا يفقهون ان پويږي الا قليلا مگر لک قلوا للمخلفين پات خلقتا من العرب د باندې چاننا ستدعون الى قوم زردا چې تاسو براو بللې سي داس یو قوم تاولی باسن شدید چې خاوندان د جنگ سخ بې بنو حنیفه د مسلمه الکذاب تقاتلونهم دای سره به جنگ کوي او یسلمون یا دا چاوي غاړه کی دي وین تتیو ک چرتا ستابیداریو کله هغه جنگ موکو یوتکم الله در بکی تاسو الله تعالی جن حسنا خیست اجر وین تتولوا ک چرتا سمخو ګرځاو کما تولیتم کدی مخو ګرځاو لکه تاسو چې مغگر زوړیو من قبل مخکی يعذبكم عذابا الیم عذاب بدر کی تاسو عذاب دردناک لیس علی الاعمى نشته پړون حرج ګنا ولا علی العرج نه په ګډ ګنا او نه په مریض ګنا
چې لاړ نشي غزا نه پاتې شي په دوی ګناه نشته ومن یطع الله سوک چې الله تابعداري وکړي او رسول او د رسول د الله يدخلوا داخل به کی جناتین جنتونو تا تجربه یږي با من تا تلانهار لاندې داغینا نهرونا ومن يتولى يعذب واسوک چې مخو ګرځي د الله او د رسولنا يعذب الله بعذاب کی دلر عذاب الیم په دردناک عذاب سره اوس بیات رضوان ذکر کوي او دا غیب رضوان ورته ذکر کوي چې خدای رضامندي کوي کافرانو قاصد راولې چې نشایتله مکه ته بنر راځي عمره ته نبی علیہ السلام خبرو ته عثمان رضی الله عنه ورولې چې تورشه مذاکرات ور سره خبر راغی چې عثمان رضی الله عنه شهید نبی علیہ السلام صحابه راغون کو بیعت علی الموت و علی الجهاد صحابه ور سره بیعت نبی علیہ السلام خپل لاس راواخیسته او داسې کې خو د عثمان لاس دی کچره ژوندې نو ما سره بیعت وکړه عثمان باندې بخل کو تان کا او چې تا بیعت رضوان کې شرکت نه وکړ هغه ته د الله بندګانو زه د رسول په خدمت کې تللی وم او تاسو بیعت خدای که زما بیعت خدای تاسو په خپل لاسونو بیعت کړی دی او ما د نبی علیہ السلام په لاس ما سره بیعت کوم بیعت تاسو په دې باغیان ورته ویلي چې تا بیعت رضوان کې شرکت عثمان رضی الله عنه والتا هغه ورته عزت کې ثواب کې وکا هغه تر والله چې زه ثواب سره ونه کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو بز څنګه مخ کې ثواب کوم هغه به نه کړي زه به کوم دې ته محبت وای دا د محبت انداز بیا معاهده وشو چې دې کال واپس آینده کال کې براشه الله تعالی بیعت رضوان چې کیکر د ونی د لاندې شوی او دا غي تذکرہ کوي لقد رضي الله قسم دې پتاقی سرا راضی دې الله تعالی د مؤمنانو سړونا ایز یو بایونه کا پاو کې چې تاسو سره بیعت کا او تا شجرت لاندې د ونینا فعلم ما فی قلوبهم الله پویو پاس چې پزړونو ته دوی کړي وانزل السکینه علیهم نازل کړه اطمینان په دوی باندې واصابهم فتحا قریبا او بدل ورکړي تا فتح نږدې چې فتح د خیبر ده و مغانم کثیره نو ډیر غنیمتونه یا خذونا چا خستل دوی وکان الله دې الله تعالی عزیزن حکیم د غلبه والا او د حکمتونو والا وعدکم الله وعده کړی تاسو الله تعالی مغانم کثیره ډیر غنیمتونه تا خذونا چې تاسو اخلي هغه فعجل لكم ازي جلتای سره درکړه تاسو ته دا خیبر والا وکفید الناس عنکم لری وی تړل بند کړه لاسونه د خلکو تاسو نه ولتكون دې د پاره چې تداشي آیتن عبرت للمؤمنین د مؤمنان د پاره ويهديكم برابر کی تاسو صراط مستقیم لارې غتا و اخرى نور غنیمتونه بدر کی لم تقدروا علیها چې اوس تاسو قادر نه پاره باندې د حوازن غزوه حنین قضاء الله وبیا الله هات کړه دا پای وکان الله دې الله تعالی علی کل شیء قدیر پارسیز قدرت لرونکې ولو قاتلکم الذین کچری جنگ کړه تاسو سره کسانو چې کافران دي لولوا الادبار خامخا بدوی ګرځولې وساګانی ثم لا یجدون بیا بدوی نو بیا متولین دوس ورا نصیرا مددگار سنت الله دا د خدای عادت ته التی هغه قد خلت چوڑاندې تیر شوه من قبل مخکی ولن تجدار کې اثبات پیدا نه کې لسنت الله طریقې د الله لرا تبديلا تغیرا هو الذي الله غزاد کف ایدیهم چې بنکړي ولاسنا دا غي انکم تاسو نه وایدیکم لاسنا تاسو انهم دا غینا ببطن مکه په مکه کې من بعد ان اسپرکم پس داینا چې تاسو خدای کامیاب کړی پاوی باندې وکان الله دې الله تعالی بما پاس تعملون چې تاسو یې کوي بصیر علیدن کې هم الذین داغ بد نصیب خلق دی ک پرو چې کو پرې کړي
وصدوکم تاسو بن کړی مسجد الحرام د مسجد حرام نا والهدی قربانی تاسو معکوفا محبوس وا یبلغ چورسی کی ما الا زید علالیتا ولولا رجال مؤمنون کچرته نو سړی مؤمنان کمزوري مستضعفون او نساء مؤمنات مؤمن خزین لم تعلمون چې تاسو نه پیژنئ انت توهم چې تاسو باغی پیمال کئ فتصيبكم تاسو ته ورسیږي منهم داغینا معرتن تکلیف و مشقت بغیر علم بغیر د علمنا کدا نه نو تاسو ته اجازت کو چې په مکه ورځي مستضعفین پکې او کمزوري مؤمنان لیدخل الله دې د پارا چې الله داخل کی پر رحمت کی منا چو کې شا چیرا دیش لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما کچری دوی جدا شي د مؤمنان مستضعفین خامخا بم عذاب ورکوي کسان ته چې کافران دي د دین عذاب دردناک ایجال الذين یاد کا وا چې ګرځولې دي الله کسان چې کافران دي فی قلوبهم بذرون ته دوی کې الحمیتا غیرت حمیت الجاهلیت غیرت الجاهلیت موږ د خبره څنګه ومنو فانزل الله سکینه والله نازل کړ اطمینان علی رسول پر رسول د الله وعلى المؤمنین په مؤمنانو والزمهم لازم کړه په دې باندې کلمت التقوا د تقوا کلمه چې لا اله الا الله دا وکانو دیو حق بیا ډېر حقدار د دیوالا اهل د دې کلمه وکان الله دی الله تعالی بكل شیء پارسی ظالیما پویا الله پارسی پویا لقد صدق الله ورسوله الرؤيا پتخدا وس د په دې شبهه ده نبی علیہ السلام خوب لیدل چې مسجد حرام ته بزو وای دا خورا واپس شو تا خوب لیدل و خوب دسش خو خوب کې خدا سي نو چې سکاله بزو خو کاله بلاړ شو کا په پوښتنه لقد صدق الله پتاقی سر الله رښتینه کړی دی رسول او رسول د لرا رویا خوب بلاقی په حقا لتدخلن المسجد الحرام خامخا تاسو به داخليږئ مسجد حرام ته ان شاء الله کده خدای خو خشیامینین پامن وای محلقین روسکم کلون کی وای سرون لرا او مقصرین او لندون کی وای لا تخافون تاسو بنوي رهږئ فعلم ما لم تعلموا پویا بشیاسو لم تعلموا چې تاسو نه پويږئ تاسو نه پیژنئ فجعل من دون ذالک پس ګرځولې د الله تعالی ما سوا د دین پته مکین مخ کې پته قریبا چې پته د خیبر هو الذی الله ذات ارسل رسول او چې لګلې د رسول د بالهدى بهدایت و دین الحق او حق دین یوزرو دې د پارا چې غالب کی ال الدین کلی پټول دینونو وکفا بالله شهیدا کافی دی الله گواه محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول له والذین کسان ما او چې د سره دي اشد او ډیر سخت دي علل کفار په کافرانو رحماء بینهم نرم دي په خپل منځونو کې تراون ته وګوره دوی رکان رکا کون کی دي سخلق او سجده کون کی دي سا یبتغون لټای پس د ربهم من الله فضل د الله د طرف او رضامندی سیماهم نخید دوی دی پیو جویم پنخونه د دوی کې من اثر سجود د نخو د سجدونا اتاوی استنارت وجوههم من طول ما صلوا بالليل مخونه خيستو د شپې مانزه د وجنه زکه شپې منځونه سره تهجد کوي مخې نورانی کیږي ځکه نبی رسول الله فرمایي من کا سوره صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار چې څوک د شپې مون ډیر کوي نو مخ به په ورځې خېستای چمک بکای ذالک مثلهم دا مثال د دې د په تورات کې او مثال د دې او صفت د دې په انجیل کې هم د قشان کزارین پسند کروندې اخرجا چراو باسی شتهو گیا رو باسی سانگ رو باسی فآزرهو اللہ قوی کے دے لرا پس تغلزا قوی شی پس توا برابر شی پا علا سوقی پا پوندیو دا قشان مومنانم پا ابتدائی حالت کی دے رو رو مضبوطی کی
یوجب الذرا تعجب کې چي کروانګر لیغیظ بهم الکفار. الله دا مثال ځکه بیانې چې کافران غوسه شي. وعد الله الذين وعد کړی دا الله دا کسان سره چې ایمان راوړي او مال نکړي منهم د دینا مغفرتن د بخنی و اجر عظیم او د لوی اجر. سورۃ الحجرات مدنی سورۃ ته تلاوت اعتبار سره نه سرويخ نزول اعتبار سره او سل شپږ. سورۃ المجادلین رسل نازل شوه. ربط د دې سورۃ مخکی سورۃ کې بیان د قتال د کافرانو، دی صورت کې قتال د باغیانو دی. دویم مخکی صورت ختم شو والذین آمنوا سره، د دې صورت ابتدا والذین آمنوا سره. دریم مخکی صورت کې تشریفات د نبی علیہ السلام په دې کې بیان د آداب د نبی علیہ السلام دی. بلدار چې مخکی صورت کې بشارت بالفتح هو، دی صورت کې هغه امور انتظامیه ذکر کوي د پیدا نزاع اختلافات او فتح نرسته اختلافات راځي. نو دی صورت کې هغه امور انتظامیه ذکر کوي چې سره اختلافات ختمي اتفاق جوړي. داود صورت بیان او آداب الانتظام لرب الاختلاف. دی صورت کې د تنظیم د جماعت د پاره و قواعد ذکر کی. اول قاعده لا تقدموا بین یدی الله، د قران او سنت نه مخ کې کېږي، اختلاف بم ناراضي. دویمه قاعده خپل رسم او رواج د پیغمبر په سنت مو چته وای، دا بلا تر په اسواتکم کې ذکر شي. دریمه قاعده احتیاط په امور شپږم آیات. څلورمه قاعده اصلاح بین المعاشره، د خلکو اصلاح کوي. پنځمه قاعده آداب د ملګرو، لا اسخر قوم یو بل پورې خان دایمه یو د بل احترام کوي. شپږمه قاعده بدګمانه نه ځان ساتي. ومه قاعده امیر به هغه څوک چې تقوا دار وي. دا و قاعده ذکر. یا بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله المتجلی بکمالاتی فی رسوله بحیث جعل التقدیم علی الله علی الرسول تقدیما علی الله. د رسول خبرانه منل دا سی ګرځولی لکه د الله خبرانه منل. الرحمن بندای اهل الایمان الرحیم بامره و نهی. یا ای الذین آمنوا ای ایمان والا لا تقدموا ممخ کی کوي هیڅ یو کار بین یدی الله، د الله د وړاندې او د رسول د وړاندې، د الله د کتاب او د رسول د سنت د وړاندې. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ. ان الله یقینا الله سمیع اوریدونکی دی، علیم پوهه دی. یا ایها الذین آمنوا، د آداب د نبی علیہ السلام دی. اے د ایمان والا موجت و اصواتکم، اوازون استاسو فوق صوت النبی، براد آواز د نبی علیہ السلام نا. دا باندچان مبارک را نازل سی راغله محمد اخرج الینا چغه به واله پر आवाज په نبی علیہ السلام موجت وای. ولا تجهروا له، تیز مکوي دلرا بالقول وینا کجهر بازکم، پشان د تیز خبرو د باز استاسو باز نه ولرا. انت بتا مالکم، دې لپاره چې عملونه بم برباد شي. وانتم لا تشرون، او تاسو باندې پويږئ. ان الذين خننا کسان یغضون اصواتهم، چې بندي اوازونه د دوی عند رسول الله. اولئک الذین امتحن الله، دا خلق دي چې خدای خاص کړي دي زړونه د غي تقوا د پاره. لهم مغفرتون، دې د پاره بخنه دا او اجر عظیم او لوی اجر. ان الذين خننا کسان ینادونک، چې اوازونه کوي تا من ورائل حجرات، د کوټو د شانا اکثر او مکثره د دی لا یقلون، نه پويږي. دا بنو تمیم یو قبیله وا. نبی علیہ السلام دنن او دروازه کې आवाज کوي یا محمد اخرج الینا، چغه وال. ولو انهم، او کچری دوی صبرو کیا تا تخرج الیهم، چې تراوزی دوی تلکان خیر اللهم والله غفور رحیم، الله بخون کې مهربان دی. تفاسیر کې لیکلي چې علما د پیغمبرانو وارثان دي. علما علم دا شان आवाजونه نه دي پکاره، او دروازه بیٹه مډه بول نه دي پکاره. ابن عباس رضی الله عنه بعد زید ابن ثابت په دروازه کې ناس، د
دروازه به نو ډبوله تر څو بچا په خپل نو راوته یا ای الذین آمنوا دی ایمان والو دا نبی اسلام یو قاصد لګل چې خلکو نه زکات راواله اخلک استقبال تر وتل چې خبر شو چې قاصد راغله او دوی ویل چې دا ما پسې راوتل او دوی خپل کړو دوی د لیو کړو را و تختې ده چې هغه زکات چرته ور کوي هغه خو ما پسې راوت نبی اسلام خپش اراده وکړه چې وی سره jihad وکي الله د آیتونو را نازل چې دا دروغ وای یا ای الذین آمنوا د ایمان والو ان جاکم فاسقون کچری تاسو ترا تګو کیو فاسق بنا بین پس خبر سرا وتبینوا تاسو خو وضاحت کوي ان تصيب قوما چې تاسو ون رسیږي یو قوم ته په zarar سره به جهالتن په بے خبرۍ کې فتسوی تاسو وګرځي اعلی ما پاس پالتم چې تاسو کړی نادمین په معنا یو سره درته خبر راوړي نه به معنی چې تحقیق دی نه کړی موږ له پکې دا سبق بیا طالب درته خبر راوړي نو بالکل به نه معنی ځکه طالب له چل ورزي مالګه مرچکه پکې ډېر خاص دا مسالې پکې واچي خبره ده د سکیچ نو فورن باندې سور کېږي چې سور شو پابل ورشو هو او کنځلې وکړي نو ځکه دا ستا غم ورسوي ځکه طالب ته خدا ډېر ثواب ښکاري کړه تاسې په دې خبره پوهېږئ مولیان او طالبان ټول دې چې خدای شان دی خبره نشي ټینګولی هلته یو سړی و چا در به مخکې خبره کړې وه بیا یې 1000 روپۍ ورکړې وي چې دا 1000 روپۍ واله خو ګوره دا خبره چاله ونه کړي هغه ورته دا خو ډېره ښه ده لږ شېبه وروسته هغه 1000 روپۍ ورولې چې وروره دا دې واخله او زه خبرې نشم ټینګولی دا د ښځو خصوصیت دی یوې ښځې ته بله ښځه خبره وکړي خورې تا ته ویم چې ګوره بل چاته یې ونه وایي هغه ګودر کې بلې ته خورې ګوره تا له دا خبره کوم چې بل چاته یې ونه کړي بلې له وکړي بلې ټول کلی خبر شي او په یو په بل باندې سپارښتنه هم کوي چې ګوره بل چاته یې ونه وایي بیا یې بلې ته وایي ټول خبر شي طالبانو د ملیانو هم دغه شان چل دا د ښځو خصوصیت اوس طالبانو او ملیانو کې شته که نشته یو پکې دا دی او دویم دا د دمونو خصوصیت پخوا به دا دم درها دا وهم پرستی چا کی که نه دا دغه قوت واهمه قوت مضبوطی زر شک پیدا شو چا بره باندې سحر کړی او څنګه چل بی دا ښځو کې دا شی دی کړ اوس ملیانو طالبانو کې دی دمګري له خو چې لاس ورکړه چې ته وګوره لاس څنګه چل دی یو قسم داسې نشته چې ورته وایي چې ته روغې هر یوه ته به وایي په تا جادو شوی سحر در باندې شوی تاسو داسې څوک لیدلي دي یو غټ سړی دی موږ یو کال تللي وو پیر صاحب ملاقات له تللي بیا ملګرو ویلې دی پلانکي ملاقات لم ورځو هم ډېر لوی سړی دی احمد سعید زما دا مرۍ به ډېره خرابېده اوس الحمدلله ټیک ده یو کس ورته د دا مرۍ ډېره خرابېږي دا به څه وجه هغه ویل ته رانږدې شه زما خو دې څیزونو سره نه لګي طبعا مې ورسره پخوا نه خدای شان دی نه لګي هغه به داسې چل وکړې داسې یې وکړه داسې بیا یې څه وویل چوف او بیا یې داسې وکړه ما ته ویل په تا چا سحر کړی دی همه ځکه یې صحیح ده دا خو ډېر بدکار کړی دی هغه څه لیکلي راکړه وایي دا وایه هغه زه د طالبۍ د وختو نه د 3مې درجې د کاپي د کال نه هغه څیزونه زه ویم الحمدلله کلم رانه نه دي چوټي شوي اختر پشپم رانه نه چوټي کی چې راوته ملګرو له مېلمه دا خو ګڼ کپ بچی و یار مونږ سره د چا څه کار دی چې ساحر له ورځي چې سحر وکړه خو یو 200 روپۍ شکرانه خو به دې اخلي که نه نه دا 200 روپۍ سړی خدای وهلی چې په ما یې خرابوي 200 روپۍ را باندې سره خرابوي هسې دروغجن دی مرۍ هم ټیک شو سحر هم ختم شو هېڅ شی هم نشته نو دا وهم پرستی او دا خبره نه ټینګول دا زمونږ او ستاسو ډېر غلط صفت دی دا ځان نه لري کو خدای باندې بروسه وکړو ټولې فیصلې د خدای ته دم ښه دی دم کوئ ځان په خپله دموئ که نه سورت فاتحه اوبه چسکئ سورت فاتحه پې وایه شفا ده پکې من کل داین حدیث دی که نه او بیا اوبه څکئ هېڅ خبره نشته
او تاسو موږ سره څه کار دی خلکو چې سحر را باری کوي تاسو سره پیسې شته جیداد باندې سره چا جګړه ده چې سحر در باندې کوي بلا سره د چا څه کار دی او چې و خو دې ورته ویلې دمګري له چې ما وګوره چې څنګه چل دی او دا دمګري مې په دې بدې چې پردو ښځو پرتوګونه بویوي قسم په خدای چې کتلیم دي کمیس وای راوړه جامې د ښځې راوړه چې ویې ګوره دا ما ته پته ده تاسو ته پته شته که نه شته وای جامې یې راوړه جامې هلکه جامو سره دې څه کار دا ډېر چټي کار دی ګوره دې نه ځان ساتئ اکم چې شرعي دمونه دي شریعت کې راغلي دي دین کې دا بده خبره نه ده څوک ماشوم راولي دا دم که دم پې واچوئ څوک کوئی په ما دم واچوه سر مې خوږېږي دم پې واچوه دا څه بده نه ده دې کې څه بدي نشته دې کې هېڅ بدي نشته څه ورته ولیکه دا واخله دا اوبو کې واچوه یا دا ځان سره ساته خدای به دې روغ ساتي دا او دا چار یو ته وایي چې په تا سحر شوی دی او دا چل دی او دا وظیفه ده او دا ټول درو خبرې او د دې ځینې لندن کې به سړی دمی او ښځې له به بلې کوټې له دم نه ورځي هغه ته به وایي مخامخ راشه ښځه مخامخ دمی او سړی لندن کې هم دمیږي دا سیده که نه ده دلته سړی او ښځې له به ویل سینه کولاو که چې دم در باندې واچو نږدې سړی ما ته ویل نږدې خادم یې و خادم یې ما ته ویل وایي داسې چلونه کوي دا خو سم د وجلو دی دا تاسو ته ځکه وایم چې زړه کې هم دې لږ سوچ پوه خو شئ چې داسې یو کار دی او غلط دی چې دومره خو پوه شئ دا طالبان اکثر سبق کې کمزوري وشي یا سبق نه زده کوي راځئ دمونو چل به زده کړو په دې کې پیسې دي ښې پیسې دي پکې ولا او تاسو به چېرته دمګری نه لیدلی چې بنګله کې ناست دي لیدلی هم دی یا دمګری تاجر هم لیدلی دی چې ډېر مال دولت یې ګټلی دا ډېر سپېرې روپۍ دي دا نه ډېرېږي دا 200 نه ډېرېږي د دمګري بنګلې چا لیدلي دي دا پیسې نه ډېرېږي نو الله تعالی فرمایي تاسو ښه وضاحت کوئ چې څوک درته خبره راوړي کوم ځای و وَاعْلَمُوا پوه شئ ان فیکم رسول الله یقینا په تاسو کې د الله رسول دی لو یطیعکم فی کثیر من الامر کچره تاسو تابعداریو کې پډېرو من الامر د خبرو کې لعنتم تاسو په مشقت کې پریوځئ ولکن الله حبب الیکم الایمان لیکن الله تعالی خوښ کړی د تاسو د پاره ایمان وزینه خسته کړی د پی قلوبکم تاسو په زړونو کې وکره الیکم الکفر بد غنل تاسو د پاره کفر والفسوق فسق والعصیان نافرمانی اولئک هم الراشدون دا کسان هم دوی کامیاب دي فضلا من الله دا فضل دے دا الله دا طرفا و نعمتن خصوصی مهربانی والله علیم الله پوهه دی حکیم دی حکمتونو والا تاسو دا دعا کوئ اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکره الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین دا جامع ترین دعا دا بهترینه وَإِن طَائِفَتَانِ کچره دو ډلې من المؤمنین د مؤمنانو اقتتلوا جنگ کوي فاصلحوا بینهما صلح وکړئ د دې دواړو په منځ کې فإن بغت کچرته بغاوت وکړئ دا ما یوې ډلې علی الاخرى په دې بلې فقاتلوا التي تاسو جنگ وکړئ دا سره تبغي چې بغاوت کوي حتی تفیا تر دې پورې چې راجی شي امر الله د خدای امرتا فین فات کرو جوشوا د خدای مرتا پس لیو بینهما صلح او کیدای پمنځ کې بلاد له په انصاف سره واقسطوا انصاف وکئ ان الله يحب المقسطين یقینا الله خو خی انصاف کوونکی انما المؤمنون اخوه یقینا مؤمنان سره ورونه دي فصلوا تاسو اصلاح وکئ بین خویکم په ما بین د ورونو تاسو کې واتقوا الله ويرګی د الله نه لعلکم دې د پارا ترحمون چې پتا سره رحم وشي یا ایو الذین آمنوا ید ایمان والا ولا یسخر قوم من قوم مسخری دین کوي یو قوم د بل قوم پورې عسا قریب دا یکونو خیر منهم چې غری دا غینا
ولا نساء ند خز مسخري کوي من نساء د نور خزو پسې اسا قریب دا یکون شاید چې غره منهن داغینا ولا تلمزوا انفسکم عیبون ملګوي په خپل ځانونو مگر په مسلمان رور باندې ولا تنابزوا بالالقاب او اوازونه ورته مکوي تنابز आवाज کول یو بل توازن مکوي بالالقاب په بدل قبونو بد نمونه ورته مو بیسل اسم الفسوق ډیر بد نوم د فسق د پس د ایمان نه ومن لم يتوب چاچه توبه ونوستا په اولایک پس دا کسانو مظالمون دا ظالمان دي یا ایو الذین آمنوا دی ایمان والا او اجتنبوا ظنوا ساته کثیر من الظن د ډیر د ګمان نه ان بعد الظن اسمن بعضی ګمان ګناه ده بدګمانی په چا مکوي ګمان خکای ولا تجسسوا د خلکو پټ رازونه ملټوي ولا يغتب بعضكم بعضا غیبت نه کوي بعض استاسی د بعض نورو يحب احدكم ما يخوخي استاس وان ياكل لحم اخي چوخري غوخه ضرور د مېتا چې مړي پکري تمو تاسو بد غنې دا وتقوا الله ذا الله نويرګي ان الله كن الله تواب توبه قبل انکه د رحیم مهربان یا ایو الناس ای خلقو انا خلقناکم یقینا من پیدا کړی تاسو من ذکرین د نارینا او انسا د خزینا وجعلناکم من ګرځولی تاسو شعوبا ډلې وقبائل او قبیله لتعارفوا دي د پاره چیو بلو پیجنای دا قبیله ډلې دا قومونه سره پاره دي چې دا او پیجنای دا پلان کې قوم سره تعلق د فخر د پاره نه دي چې زه د دې قوم یم او د پلان کې د دې قوم دی چې د دې قوم څخه نو څه چلو شو دا غیر اختیاري ته خدای په یو قوم کې سره پیدا کړی ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا ډیر معزز پتا سو کې د الله په نسبانه هغه ډیر پرهیزګار دی ان الله یقینا الله علیم په دې خبير خبردار قالت العرب ویل باندې چانو امن نامګ ایمان راوړې ظاهرا او باطنا قل ورته وایا لم تؤمنوا تاسو ایمان نه دی راوړې باطنا ولکن قولوا وایا اسلام نامګ اسلام راوړې دی ولما يدخل الايمان نه دی داخل شوی ایمان په قلوبکم تاسو په زړونو کې وین تطیع الله کذا الله تابعداري او کوي رسول او د رسول د الله لا یلتکم کم بن کی من امرکم د ملون تاسو نه شي آیت شي ان الله یقینا الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی انما المؤمنون الذين يقينا مؤمنان هغه کسان دي امنو بالله چې ایمان راوړل په الله او رسول پر رسول د الله ثم لم يرتابوا بیا شکونه نه کوي وجاهدوا جهادونه کړي بیا موارم په مالونو د دیوان په سیم په نفسونو د دوی په سبیل الله د الله لار کې ولای کدا کسانو مصادقون دوی رښتیا وین کړي قل ورته وایا تعلمون الله یا تاسو خبروي الله تعالی بدینکم په دین تاسو چې مونږ خلکو والله یعلم الله پویږي ما پاغه سيزونو په سماوات چې اسمانونو کې دی او ما پاغه سپیل هر دې چې بزمکو کې دی والله تعالی بكل شيء پارسی ظالم پویا دی یمنون علیک احسان کوي پتا نصر مو چې دوی اسلام راوړی دی قل وتوا لا تمنوا علی اسلامکم تاسو احسان مکوئ په ما باندې د اسلام تاسو بل الله یمن علیکم بلکې الله احسان کوي پتا سو ان هداکم چې برابر کړی تاسو ل ایمان لرا ان کنتم صادقین کې چریږي تاسو رښتیا وایونکي ان الله یقینا الله یعلم پویږي غیب السماوات په پټو خبرو د اسمانونو ولر د ازمکو والله بصیر الله لیدون کې ده بما پس تعملون چې تاسو یې کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حمیم